مونږ ان شاء الله میدان نه پریدو. خصوصا علماء دیوبند دا چرته د میدان نه تښتېدو والا خلک نه دي، دا همیشه په میدان کې ولاړ. دا سا مونږ کې چا اچولې ده؟ دا روح مونږ کې چا اچولې دی؟ دا عشق مونږ کې چا اچولې دی؟ دا قلب او دا جگر کې چې زمونږ دا عشق پروت دی دا چا اچولې دی؟ دا الحمدلله الله اچولې. ستو د کافر په منځ کې فرق دا راغلی دی، ستو د هندو په منځ کې فرق دا راغلی دی، ستو د سیک په منځ کې فرق دا راغلی دی، ستو د انګریز او د ډوګره په منځ کې فرق دا راغلی دی، د امریکې او د جاپان د عام انسان او ستا په نفسیاتو کې فرق راغلی دی. هغه دنیا مخکې کړې ده او دین یې شاته کړی دی، بلکې دین د هغه په دماغو کې نه تېرېږي. ستا الحمدلله دنیا شاته ده او دین ستا مخکې راغلی دی. قرآن او دین او ایمان او محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زموږ سرمایه حیات راغلی دي. معزز محترمو، یو ډله د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناسته وه. دا صحابه داسې عجیبه خلک راغلي چې د دوی کوشش دا راغلی و چې دا خپله معشوقه چې معشوقه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دا راضي کو، دا خوشحاله کو. معشوقه به خوشحالی ګوري، معشوقه خو دې خوشحاله نه کړه نو معشوقه بیا خفه شي. او په معشوقو کې د ټولو نه اعلی معشوقه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو صحابه کوشش ده چې داسې کار وکړي، داسې اطوار وکړي، داسې اقوال ترېنه صادر شي، داسې ناز او انداز وکړي چې په دې ناز او انداز باندې معشوقه کله ناکله خوشحاله شي. نو دوی به کله ناکله کارونه د بهادرۍ او د عشق کول، کله ناکله به ناز او انداز د بهادرۍ او د عشق کو، او کله ناکله به په خولې باندې داسې کلمات راویستل چې هغې کې به اظهار د عشق او د محبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. داسې ناستو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي یا د الله پیغمبر مونږ ستا وروڼه یو، ګوره زه دلته راغلی یم د چارسدۍ نه، تاسو دلته د جلاله والی یې. اوس که دا مولوي صاحب زما خواته یي او زما خواته کېږي او ما ته وایي چې مفتي صاحب زه ستا ورور یم، نو د ده ما سره څه جایداد شریک نه دی. په دې الفاظو کې مقصد دا دی چې ما له یو اکرام راکوي، ما له یو اعزاز راکوي، ما سره اظهار د محبت کوي چې یا مولا صاحب یا قاري صاحب یا مفتی صاحب یا پیر صاحب یا پلانکي صاحب زه ستا ورور راغلی یم. نو چې کله دې ما ته وایي زه ستا ورور یم نو زه به هم ورته وایم چې ته هم زما ورور یې که نه. او چې دې ما ته وایي چې ته زما ورور یې او زه ورته وایم چې مړه خوښ هلته کښېنه، دا د کرونا ورځې دي ما ته څه ته لنډ کېږي، دې ورځو کې ته ما ته لنډ کېږي، مخکې چېرته تللی وې. نو ګوره د ده د اړه به خفه شي چې یا ملا صاحب دې دونه غټې امسا ترې وګوره او دا دونه غټه ګیره دې نیولې ده او زه تا ته وایم چې ته زما ورور یې او ته ما ته وایې چې اخوا کښېنه د کرونا ورځې دي زه خو ستا د ورور نه یم راغلی. په دې باندې انسان خفه کېږي او که نه خفه کېږي خفه کېږي. کله چې صحابه ووایي ته زمونږ ورور یې د الله پیغمبرانو، د الله پیغمبر ورته چوټ پوټ وینا وکړه، د مشکات حدیث دی چې نه تاسو زما وروڼه نه یې راغلی. صحابه دا خبره لږه محسوسه کړه، وایي چې مونږ دې وروڼه نه یو نو د الله پیغمبر څوک دې وروڼه راغلی دي؟ وایي تاسو مې اصحاب راغلي یې، زما وروڼه هغه دي چې زه یې نه یم لیدلی او په ما باندې به عاشقا دي، او زما وروڼه هغه دي چې زه یې نه یم لیدلی او په ما باندې به ایمان راوړي، او زما وروڼه هغه دي چې زه یې نه یم لیدلی او زما نوم اورېدي او زما د نوم د عزت شګړی، نو زما د نوم د عزت ته جګړې دپاره به دا سینې کولو ګولې ته نیسي. دا روایت بالمعنا دی، د حدیث الفاظ نه دي ګورې ښه، دا زما وروڼه راغلي دي. نو موږ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلامان، بلکې موږ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غلامان، بلکې موږ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غلامان راغلي. ټوله دنیا دې دا اعلان واوري. اعلان مې لکه ټیک دی او که نه دی ټیک وایې که نه، ټول دې دا اعلان واوري. که هغه پاکستان کې دی او که هغه افغانستان کې دی او که هغه ایران کې دی او که هغه ازبکستان کې دی او که تاجکستان کې دی، دا اعلان دې ټول واوري، دا اعلان دې ټول واوري، دا اعلان دې ټول واوري چې مونږ انشاءالله عاشقان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ټوله دنیا دې واوري او د ټولې دنیا دا قوت ته بیا را جمع شي.
او د ټولې دنیا دا قوت دی د مسلمان په دې سر باندې لکه د جټ تیارو باندې وګرځي. وایه لکه تاسو دا تپوس کومه چې ستاسو دا بچي او ستاسو دا کورونه او زمونږ دا بچي او کورونه د آقا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زار شي او قربان شي او ستی شي، نو دا زما لپاره د خیر خبره ده او که نه ده د خیر خبره ده. لا قمقل دي لیوني ګورې په پاکستان کې هم دا قمقل زما د عجبه تاسو ما ته داسې زما په خیال افغانیان غوندې ښکاري. افغانیان یې که نه زما ډېر خوښ یې افغانیانو، تاسو زما ډېر خوښ یې. ښه دا به راته بیا ویم چې ولې مې خوښ یې. خو په پاکستان کې کله نا کله داسې انډرې ګرځي راګرځي. څه ګرځي؟ انډرې. تاسو د افغانیان انډره نه پېژنئ، انډره پېژنئ؟ دا تاسو اول لفظ وارد کړه. یا سپین ږیرو تاسو چېرته نوم د انډرې اورېدلی دی؟ انډره تاسو نه ده اورېدلې، انډر هم نه ده اورېدلې که نه. ګوره تاسو د مولیان صاحبان دوی ته وینا نه کوئ. زه کله نا کله دوی ته ویم تاسو دوی په مبتدا او خبر هم دلې پرې کړی. مبتدا او خبر مبتدا او دا مې کړی وه هغه ته ویې که نه. پخوا زمانه کې یو بادشاه د هغه نوم نه خو او د هغه یو لور و مبتدا او بل زوی او خبر او دا دواړه ورک شو. یو وزیر و هغې ته ویل کېږي صاحبوی دواړه پیدا کړو انعام یې وله ورکړ. دا خبر هم تاسو ته دې مولیانو جوړ نه ده کړې که نه، نه یې ده کړې که نه. تاسو ته انډره نه ده ښوللې، د پاکستان انډره نه یې ده کړې که نه. بس ته اوس چپ شه ما پرېږده که نه. د پاکستان دا انډرې که دې ولیدې حاجي صاحب نو څلورم واده ته به دې ډه کېږي. یاد ساته ګوره، ځکه چې ما ته دا پته ده چې انشاءالله درې دوه ودونه تاسو کړي دي افغانیان یې، او څلورم واده ته به دې ډه کېږي. د پاکستان دا انډرې چې دې ولیده اسلام آباد کې تاویږي را تاویږي. چېرته؟ اسلام آباد کې. نوم یې څه راغلی دی؟ اسلام آباد. اسلام آباد نه، د بجلګر ملا صاحب خبره څه بل نوم ورته هغه وایي. پاکستان نه، چار. دا پاکستان د الله د نوم دپاره جوړو. زما د مشرانو خبرې پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دا پاکستان چې سن 47 کې جوړېده مولیانو په خبرو ځان پې کې. داسې مولا صاحب په دې خبرو باندې پوهېږي. زه ته ډېر خوشحاله یم. ستا قرارداد پاکستان چې په 1940 کې په لاهور کې مولوي فضل حق پیش کو او وایي چې لکه زمونږ شاعر مشرق صاحب وده شو خوب یې ولیده چې پاکستان به جوړو. زه وایم که ورته پته وی چې عمران خان به په دې کې باچا کېږي نو دا خوب به بلکل نه لیده. ځان له به یې چېرته شنه چې اسکلې وه دا شپه به یې بلکل دا شپه به یې بلکل په ایښه تېره کړې وه، خو دا خوب به یې نه ولیدل. یاد ساته ګورې ګپ ته ته نه، دا شپه به یې په ایښه تېره کړې وه. چپ شی لکه خبرې مه کوئ. دا یې په ایښه تېره کړې وه، دا خوب به یې نه ولیدل. بیا د دې نه پس یو عظیم قرباني دې قوم ورکړه. داسې عظیمه قرباني دې قوم ورکړه. په هندوستان کې دوه قسمه علاقې وې. لکه شور مه کوئ. په هندوستان کې دوه قسمه علاقې وې. یو هغه علاقې وې چې هغه زمونږ علاقې وې، هغې کې د مسلمانانو اکثریت و او هغې کې هندو او هغې کې سیک کم راغلی و. زما د وړاندې په تنګي کې سیکانو، زما دا ګیره توره ده، زما د وړاندې په تنګي کې سیکانو او زما د وړاندې په سیکې ډېری ورته ویل کېږي شب قدر په هغې کې سیکانو، په تنګي کې هندوانو او لږ و لږ موږ پرې ډېر و هغوی کم و. خو که دې خلکو ته دا پته لګېدلې وه دا خلک خو هلکه پاکستان جوړېده که نه. خو که چېرته هغه خلکو ته پته لګېدلې وه چې کوم په بمبی کې و، بمبی کې چې هغې کې 80% هندوانو او 20% مسلمانان، یا کم خلک په کلکته کې و، یا کم خلک په بنارس کې و، یا کم خلک خاص په دلی کې و، یا کم خلک خاص په امرتسر کې و، یا کم خلک ستا یو مقدس مقام چې موږ ورته سرهند شریف ویلو کې ویو په هغې کې و. یاره خو چې څونه هندوستان کې څونه مسلمانانو او هغوی کومه قرباني، هغوی ته دا پته وه چې دا د 47 دا کیرخه راښکل او د 47 د واګې د بارډر سره د ما نه سر غوڅېدل. دا یاد ساتئ. ګورئ تقریبا 17 لاک مسلمانان په مشرقي پنجاب کې دا صرف سیکانو وژلي دي. هغه نور اخوا پرېږده چې مهاراشټر ورته ویل کېږي، هغه نور اخوا پرېږده چې یوپي ورته ویل کېږي، د هندوستان هغه دننه علاقې پرېږده، صرف په مشرقي پنجاب کې سیکانو 17 لاک کسان وژلي دي، کلي وران کړي دي. جالندر نوم موږ چېرته اورېدلي، بټنډا نوم کوم چېرته اورېدلي، ګورداسپور نوم کوم اورېدلي، لودیانه هم کوم اورېدلي. دا ټول د سیکانو ریاستونو راغلي
او یا زره ښځې جمدی بوتلې وې او یا زره هغه اوس هم بوډېګانې د سیکانو په کورونو کې پرتې دي د بچو د نسو خاوندانې را کویان ډک شوي دغه خلکو نه زنانو نه یې سینې پرې کړې وې د جالندر په لوی بازار کې د بربنډو ښځو جولیس یې ایستلي و سیکانو دا ستا د مسلمان خویاندې وې دا ستا د مسلمان میاندې وې دا ستا تورسرې راغلې وې که دې ته پته لګېدلې وه چې پاکستان جوړېږي او په پاکستان کې به عاصمه بخاري وي او عاصمه جهانگیر وي دا نه پیژنې او په پاکستان کې به شیرین مزاري وي او شیرین رحمان وي هغوی به وي چې خدای دې بیخ وباسي د دغه خلکو ماله دا خپل جونګړه ښه راغلې ده زه څه کومه چې دا قرباني ورکوم د دې ملک دپاره ډېره لویه قرباني ورکړلې شوې ده د هغه شهیدانو روحونه خفه دي نن تا د الله سره چې دا وطن جوړو نو تا د الله سره وعده کړې وه زه درته نن بل شان تقریر کوم خفه کېږې مه ګورې تا د الله سره وعده کړې وه پاکستاني مسلمانان تاسو ټولو د الله سره وعده کړې وه یا الله پاک تاسو ګورئ نه پخوا زمانه کې به خبرنامه وه خبرنامه کې به وي قاضي اعظم وي چې مونږ داسې ځمکه جوړو چې هغې کې مونږ د اسلام د نظام تجربه وکړو یاد هم شي دا خبرې یادوې که نه یادوې مونږ یو داسې ځمکه غواړو چې هغې کې مونږ خلکو ته وښیو چې اسلام په دې طریقه تاسو د الله سره وعده کړې وه اوس که د دې مولا په ما باندې قرض و 200 روپۍ او زه ورته 1000 ویم چې سبا راشه درکوم نو وایي به چې یاره پیر صاحب دی او ډېره غټه ګیرې ده پټکې والې دی زه صبر به ورسره وکړم راځي منده که بیا راشي او ما ته وایي چې راکړه زما قرض او زه ورته بانه وکړم او بیا راشي او زه ورته بانه وکړم نو اخر تپس په ما د دې لاس ونیسي چې مولا صاحب الله دې د دې ګیرې سره جنت ته بوځه او الله دې د دې پټکي سره جنت ته بوځه خو ماله خپلې روپۍ راکړه دی به ما ته غوسه کېږي وایي غوسه کېږي به که نه زه واده ماتوم د ده سره زه چې کله د ده سره واده ماته کوم دی به غوسه کېږي تاسو د الله سره واده کړې وه چې په دې ملک کې به د الله د کتاب نظام راولو تاسو د الله سره واده کړې وه چې په دې ملک کې به د لا اله الا الله نظام راځي تاسو د خپل ملک دپاره د دارالخلافې او د دارالحکومت نوم څه ایښودلی دی اسلام آباد ایښودلی دی هغه واده تا ماته کړه هغه واده د ایوب په زمانه کې تا ماته کړه هغه د یحیی په زمانه کې تا ماته کړه هغه د چوټو په زمانه کې تا ماته کړه هغه د جونیجو په زمانه کې تا ماته کړه هغه د بېنظیر په زمانه کې تا ماته کړه د شګریسري نواز شریف په زمانه کې تا ماته کړه اوس را باندې داسې شی مسلط دی چې چل لاله نه راځي چې څه چل وکړمه ګوره تا د الله سره وعدې ماتې کړې د الله سره چې کله وعدې ماتې الله به ناراضه کېږي او الله چې کله ناراضه شي نو الله دې د ناراضګۍ نه په امان کې وساته اوس 2 قسمه خلک به وي تاسو یاد ساتئ ښه 2 به هم نه 3 به وي یو به هغه خلک چې هغه کوشش کوي چې مونږ د الله دا وعده سرته ورسوو مونږ کوشش کوو که نه کوو وایه که نه کوو مونږ مولا قاري حافظ طالب دا مونږ کوشش کوو چې مونږ د الله دا وعده سرته رسوو مونږ د الله دا وعده سرته رسوو دا به په 2 قسمه یو به دی چې په زبان سره به لګي چې مونږ د الله وعده سرته رسوو دویم به هغه چې هغه به په فعل سره لګي چې مونږ د الله وعده سرته رسوو الحمدلله مونږ د دې وزر نه الحمدلله مونږ د دې تکلیف نه الحمدلله مونږ د دې بې وعدګۍ نه په امان کیو چې مونږ قولا او فعلا د الله د وعدې د کوشش دپاره لګیو مونږ په دې کې په امان زه حیران یم هغه کس ته چې په پاکستان کې د لیبرل او د سیکولر نظریاتو پرچار کوي او په پاکستان کې سیده د هغه نظریاتو پرچار کوي زه ورته کله ناکله ویم چې تورسترګې شینسترګې انګریز لاړ او دا تورسترګې انګریز پاتې شو تاسو تورسترګې انګریز پیژنئ که نه پیژنئ ستا د علاقې هر هغه خان چې هغه د الله د دین او د الله د کتاب په منځ کې رکاوټ دی ما ته په هغه شین سترګې انګریز کې او ما ته په دې تور سترګې انګریز کې هېڅ فرق نشته ګورې وایي تاسو سوچ وکړئ که نه هغه سین سترګې انګریز و او زما د الله د کتاب لاره یې نیولې وه او دا تور سترګې انګریز دی د الله د کتاب لاره یې نیولې ده هغه جیکوب او مایکل او لاره یې نیولې وه او دا عبدالله عبدالرحمن راغلی دی او د الله د کتاب لاره یې نیولې ده مولیانو ګورې یاد ساتئ خفه کېږئ به ما نه خو ګورې یاد ساتئ شغله کېږئ به څه به کېږئ شغله کېږئ به دا نظام دا باطل نظام به انشاءالله ختموئ
دا د جبر نظام، دا د ظلم نظام، دا د غیر الله نظام، دا به انشاءالله په قوت او په ضرب د لا اله الا الله سره وخی انشاءالله. د دوی روب ډیر دی روب یې ډیر دی. خو زمونږ د پخوانو خلکو به مثال کو، وی شور شته خو زور یې نشته. څه شته؟ شور شته زور یې نشته. تاسو ولیده شور یې ډېر و زور یې لږ و، لږ څه چې ختم و. امریکا چې را روانه وه، دا خلک ما ته د دې طرف ته ما ته افغانیان ښکاري. امریکا چې را روانه و یو شور و، ال امریکا راله، ال امریکا راله. زما د وړاندې روس راته، دا د سن 80 خبرې راغلي. ازنګ د پاکستان کې به ته ګوډاګي تاوېدل راغې پلان کې راغې. تاسو د دې نه خبر، دا سپینګیري خبر دی. راغې پلان کې راغې. یاد هم شي که نه، په تورخم را روان دی. موږ په تورخم به په دې کونه باندې ډنډه منډکو راغې. تورخم راغې، داسې اسانه ده. روس یې یاداو، روس را روان دی. دا ورته ودرېدلې، دا پټکي ورته ودرېدل، دا یو سپلی یو شان و، بل بل شان و. ګپ ته نه لګوم، قسم په الله تاسو نه خبر چې دا یو سپلی یو شان و، بل شان و. او د چیو سره به سړه ډوډۍ خوړه د سهار بغیر د شودو. خو چې دا ورته ودرېدل وي او چې هی کړ په ایراتان یې واړو. تاسو ایراتان نه پېژنئ؟ تاسو ایراتان پېژنئ؟ پاکستانیانو نه پېژنئ که نه؟ افغانیانو موږ دلته ټماټر یې وخوړل، ایراتان نه پېژني جندالدار. افغانیانو ایراتان پیژنې، ولایت بلخ پیژنې، جوزجان پیژنې، مزار شریف پیژنې. آی های دشت الاعلام یاده ده که نم ده یاده؟ نم ده یاده که نه؟ د سمنګان نوم هم چېرته اورېدلی دي؟ سالنګ خو به پیژنې که نه؟ نو چې سالنګ هم نه پیژنې او دشت الاعلام نه پیژنې او ایراتان هم نه پیژنې، نو الله دې بیا سینه جنتي که. خو یاد ساته چې کله ورته ودرېدل وي او چې یو یو کنو بیا سړی په ایراتان باندې وتښتې، وخت یې واغشتو خو بیا ولګېد په ایراتان باندې او دونه قاذورات یې وغورځول چې ټول افغانستان یې له قاذوراتو نه ډک. قاذورات یو شی دی، دا مولیان مطلب یو دونه قاذورات یې وغورځول. بیا واپسې راغلل امریکا، روس او امریکا کې فرق وګورئ. اسم مولوي صاحب، روس ظالمو خو چلباز نو، ظالمو خو چلباز نو. امریکا ظالمه ده خو چلبازه ده، مکاره ده. څه درته وایي؟ مکاره. مخه روس به رانیولې، سټ پې دنه پرېکاو، خو درته به یې وي پرېکاو میدانه ګورې. یاد ساتئ، امریکا درته دا نه وایي چې سټ ته نه پرېکاوم، وایي ستا په دې سټ کې خو قاري صاحب رسولی ده. دا کوم ته دا خو ګوره څه راکړه دا چاکو. یاره قاري صاحب دا سټ د رسولی ده، کور چې سټ په دې نه پرېږدي، وایي رسولی ده علاج بله کوم. خدای وګورې ګپ ته د یورپ طریقه دا ده، د امریکې طریقه دا ده چې تا نه به سټ پرې کوي خو په نوم د رسولی باندې، تا نه به سټ پرې کوي خو په نوم د څه باندې؟ د علاج باندې. تا نه به سټ پرې کوي خو په نوم د تعلیم او جدیدیت باندې. خو یاره یاد ساتئ، بس الله یو خلک پیدا کړي دي، هغې ته عالمان د دیوبند وایي. هغوی چې دا سترګې داسې خښې کي که نه، ګپ ته نه لګاو. وایي نگاه مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اورېدلي دي که نه؟ دی وایي جوړ دا جوړ ساده خلک راغلي په دې مدرسو کې ناستي پسې نه پیږي. مونږ چې دا سترګې خښې کړو نو دې قلب ته وردن نه شو، چې وردن نه شو نو فساد راته ټول ښکاره شي چې غټ دا رامي زامن راغلي دي. دا علماء دیوبند کیس او هوښیار خلک، د دنیا په سر باندې عالمان د دیوبند پوه خلک، هوښیار، فتنه پیژني. غټ وسب د عالمانو د دیوبند دی، فتنه پیژني. څه پیژني؟ فتنه. دا یو غټ وسب دی. ګورئ په دنیا کې داسې مولیان نشته چې هغه فتنه پیژني. عالمان د دیوبند الحمدلله فتنه پیژني. هغه د روس فتنه هم پیژندلې وه، هغوی د امریکې فتنه مو پیژندله، هغوی د قادیانیت فتنه مو پیژندله، او دا نور بړیسي مړیسي چې څه دي پیژنئ که نه پیژنئ، دا ټولې فتنې الحمدلله مونږ پیژنو. او مونږ به د دې په مقابله کې انشاءالله د الله د رضا لپاره د دې علماو سره ولاړ یو انشاءالله. د الله د رضا لپاره، د الله د رضا لپاره. خو یو خبره یاد ساتئ انشاءالله، هغه دا ده
چې په هر کار کې به نیت ته الله د رضا کوئ. ګورې ښه څه به کوئ؟ د الله د رضا. که ستاسو په دې زما او ستا په ملګرتیا کې نیت ته الله د رضا کار به سم وي انشاءالله. او که نیت ته الله د رضا بیا کار سمیږي نه ګورې. او دا یاد ساتئ د خیر چینې به الله تعالی هم تاسو پښتنو نه کولاوئ. دا یاد ساتئ د چا نه به کولاوئ؟ پښتنو. دا ما 20 ځله ویلي او په ما پسې 20 ځله پراپیګنډه شوې ده، خو زه بیا هم تاسو ته وایم. څو ځله مې ویلي دي؟ 20 ځله. او وهابیان چې کله ده ویلي، وهابیان د الله کور دی، الله د خدای د کندراتو شانتې روان کړي چې څنګه د خدای کندرات روان داسې د الله وهابیان غر کوپر کړي. نو چې کله زه دا خبره وکړم نو دوی د حمارګل زامن رولګي په دې باندې بیا شاته کمنټ بمنټ ولګي. نور خو خپې په دې فن باندې. نو ما یو عاصم مولوي صاحب ما په مدینه منوره کې د یو ولی الله سره ناست وم. دا خبره تا م اورېدلې ده خو بیا درته کوم چې دا ضعفه یې واوري. زه په مدینه منوره کې د یو ولی الله سره ناست وم او د هغه نوم نواب کاکا و. څه؟ نواب. بیا چې کله ما ده ووینو ما ته بیا کسانو تصویرونه م راولېږل. دا چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلات و سلام کوې که نه، نو د صلات و د سلام په خوا کې داسې دې طرف ته دي ښي طرف ته چې کله وګورې نو یو مجمع د هغې ته مونږ مجمع الاقطاب ویو. څه وایي ورته؟ مجمع اولیا خو منئ که نه، څه پنجپیریان خو نه یې که نه. که یې خیر دی راته وایي دغه رباب به راته وغږېږي. مونږ ته څه تکلیف؟ مونږ اولیا منو. ګورې دا یاد ساتئ مفتي صاحب، مونږ اولیا منو. اولیا را هست قدرت از اله، تیر جسته جسته باز گردان از زره. نو دلته یو مجمع ده هغې ته مونږ مجمع الاقطاب دې کې یو ولی الله او د هغه نوم نواب کاکا. ما یې په خپله کرامتونه لیدلي دي، هغه نه مې پرېږده. یو ځل داسې ناست وم او ورته وایي نواب بابا څنګه چل دی، حالات څنګه دي د قبر مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ هغه به ما ته باچا صاحب وایي باچا صاحب دا ته څه کوې؟ دا څه وې؟ ما ما ته خیر د حالات د قبر مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړه. راځي ون مولا داسې لږې سترګې ټیټې کړې، د مخکې نه به ورته پته لګېدلې وه. دې ته مونږ کشف القبور ویو. دا کېږي ښه کله ناکله، دا لفظ ورته نږدې څو کله ناکله. ما ته وایي باچا صاحب د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بردخ د حیات مناسب سره په یو عظیم الشان تخت باندې نه ناست او دا ټول مخلوق را روان دي. هغلته تاسو ته پته ده چې کوم مخلوق را روان دي ورځ او شپه او دا صلات و سلام دا نارې غږېږي چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. باچا وزیر او خرکار او گورنر ټول را روان دي. هغلته پته نه لګي چې دا وزیر دی او دا پروتوکول دی او دا غیر پروتوکول راغلی. وی دا ټول مخلوق را روان دي. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې صلات و سلام اچوي. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نس مناسب سره جواب ورکوي، خو سترګې مبارکې نه اوچتوي. دو قومونو ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې اوچتې کړي او په خندا شي. یو چې د پاکستان پښتون راشي نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشحاله شي او سترګې مبارکې اوچتې کړي، او یو چې د افغانستان پښتون راشي نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې اوچتې کړي او په خندا شي. تاسو هغه خلک یې، تاسو ساده سودا هغه خلک یې چې انشاءالله الله تعالی به ستاسو په لاس باندې د حق جوړنه انشاءالله د امام مهدي علیه الرضوان په حمایت کې او د هغه د موافقت لپاره به انشاءالله ستاسو د دې تورو پټکو د دې مولیانو د لاسه ځي انشاءالله. خفه کېږئ مو؟ ای به دا مرداران به ګرځي را ګرځي. زما خوله د باړې خوړ د کله ناکله چې جذباتو کې راشم بیا ګډې وډې ویمه، دا مرداران به ګرځي. دا حماران، دا کلاب، دا د دنیا سپي، دا د ډالرو غلامان، دا ډالر خور به ګرځي را ګرځي. که افغانستان کې وي او که پاکستان کې وي دا ډالر خور به ګرځي. خو انشاءالله حق به د الله د رضا لپاره انشاءالله د کلمې د جنډې وي. یاد ساته حق به ستا وي، ستا به انشاءالله میدان به ته ګټې. خو یو شرط دی ګورې، هسې نه چې ګورې ډېره ډوډۍ وخورې وی میدان ګټمه، نه د ایمان او د تقوا خاوند وی چې ایمان او تقوا در سره انشاءالله میدان به بیا ته ګټې. د ایمان او تقوا به څنګه راځي؟ ایمان او تقوا باندې راځي چې د مولا سره ملګری شي که نه، چې د مولا سره نه ملګری. لکه چې ستا څوک ملګري نه نو بیا د مولا سره چې ملګري نه بل چوټ مې هم نه دی کتلی، نو چې د مولا سره ملګری نه نو بیا ایمان او تقوا نه راځي. ایمان او تقوا به کله راځي؟ چې د مولا صاحب سره ملګری شي. ما یې کو چټ راغلی دی. نو انشاءالله چې د علماو ملګرتیا به کوې. خو د نیکانو مولیانو ګورې څه مې وي د نیکان. دا نیکان څوک دي؟ عالمان، سنیان، حنفیان،
دیوبندیان ماتوریدي اشاعره دا ان شاء الله سناغلی دي حنفیان او اخوا دې خدای غزه کې غر کې چې کم ځای کې د وبو درک نه لګي ها مونږ دواګانې هر وخت نشو کولی چې الله هدایت ورکړي هدایت ته خدای ورکړي زموږ ته څه تکلیف دی او که چېرته هدایت په نصیب کړي نو خدای دې هغه ځای کې غر کې چې کم ځای کې د وبو درک نه لګي دا خو ټول فساد دې خلکو مونږ ته جوړ کړی دی که دا خلک نو روز مزیدار صبح سهارو تکلیف نو ان شاء الله خیر و برکت په خو د دې مردارانو د لاسه کله نه کله زموږ د عقیده خراب شي الله هم د ګنده عقیدونه په امان کې وسات زما دا دریم څلورم پروګرام دی تکلیف ترې راته بیا به درته ووایي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى